بسم الله الرحمن الرحیم. ور پرون سبق موږ دا خبره کړې و چې د ثلاثي مزیدون فی بابونه چې دا دولس بابونه دي. پنځه بګه با حمزه وصل دي، دا پنځه به حمزه وصل دي او و با حمزه وصل. به حمزه وصل مطلب دا دی چې هغه به شروع کې حمزه وصل نه راغلي. ا افعال لك اکرم، تفعیل لك صرف، مفاعله لك قاتل، او تفاعل لك تصرف، او تفاعل لك تزارب. وس دي شروع کې دا باب افعال شروع کې چې کوم حمزه راغلی دا نو دا حمزه وصلی نه ده بلکې حمزه قطعی ده. حمزه وصلی دي ته ویلېږي چې د ما بعد د متحرک کېدو د وجنه یا بدر چې کلام کې دراتلو ته وجنه ورځيږي دا باب افعال د حمزه ته قصینه ده. وایي به معنی او و بابونه هغه دي چې هغه با حمزه وصل دي، دا به با حمزه وصل دي، لکه افتعال لك احتقر، انفعال لك انصرف، استفعال لك استخرج، افعلال لك احمر، افعيل لك احمار، افعول افعوال لك اجلوذ، او افعيعال لك اخشوشن. دا طریقه جنن تاسو په نورو کتابونو کې لیکلې و او آی کې ذکر و دلته کې د مناول ارواح کې دا په دې طریقه باندې د دولس بابونه دي او له شی په دې طریقه باندې دي چې لکه دولس بابونه دي نو په دولس بابونو کې لکه ثلاثي مزیدون فی دي. ثلاثي مزیدون فی وایي ته چې درې حروف په استوي او زائد حروف په راغلي. نو دا زائد په بګیا یو راغلي یا بدور راغلي یا بدري راغلي. نو دا په دې طریقه باندې ذکر کړی دي چې ثلاثي مزیدون فی دولس بابونه دي. اولنی درې بابونه راغلي چې پای کې یو حرف سوا شوی دی. چا باب افعال لك اکرم بلیغه همزه سوا شوی دا. باب تفعيل لك صرف قطع بدیک یو طاسی و شوی دا عین کلمه کې سوا شوی دا. او باب مفعل لك قاتل بدیک الف سوا شوی دی. بیا دا ذکر کړو چې بعضی پکې بدی ثلاثي مزیدون فی کې دي چې پای کې دوه حروف سوا شوی دي لکه تفاعل تصرف بدیک تا او راجل اندر سوا شوی دا. او تفاعل لك تزارب بدیک تا او الف سوا شوی دی. دغه شان دي انصرف بریګه الف نون سوا شوی دی. افتعال لك احتقر بریګه حمزه تا سوا شوی دا. او افعلال لك احمرت بریګه حمزه او یو راجنده سوا شوی دا. بیا دینه بعد دا خبره کړي وا چې بدی ثلاثي مزیدون فی کې بعضی بابونه دي سری چې بدی دریو حرفونو باندې درې نور سوا شوی دي. چا استخرج چې بریګه خارجین دا پکې اصلي دي او حمزه سین دا پکې سوا شوی دي. دا شان دي په اجلوذ کې جیم لام اف عول کنه جیم لام او ذا دا به اصلي دو واونه او یو حمزه چې دا به زائد ده درې به څه وشي. دا شان دي په احمار کې حامیم را دا به اصلي یو را یو الف او یو حمزه وصلي دا چې دا به زائد دي درې به راغلي. او په اخشوشنه کې سلور حروف چې دا به اصلي راغلي. بیا دا خبره دا وشوانو ته په خپل طریقه ذکر کړی نو دا ذکر کړی چې ثلاثي مزیدون فی دولس بابونه دي پنځه با حمزه وصل بیا حمزه وصل او و با حمزه وصل. بیا دا خبره شو چې په احمر او په احمار کې په اخره کې چې من کله ادغام کو نو دا ادغام د باب خاصیت نه نه چې په کم ځای کې باب افعال لازم او په کم ځای کې باب افعال او افعال لازم خامخا به کې ته نه دا په اعلال کې دا خبره نه ده بلکې په دې احمر او په احمار کې منګه اعلال څنګه کړی دی چې بری کې دوه حروف دی چې ستاره غلي احمر راو احمار راو دوه حروف دی چې ستاره لنه ولې ساکن بین کې مدغم کړل احمر او احمار ته جوړ و ارعوا ارعوا دا بزو ارعوا واو په پنځم ځای کې راغی نو لا واو په اسو ارعوا یشو بیا یا متعلق مقول موجود قال با قومت با الف سره ارعوا ته جوړ شو. نو کدا ادغام د دې باب خاصیت وې نو پکار چې دا ارعوا ویل شي او ادغام د دې باب خاصیت نه لري. اما ویډیو پرو چې پکم ځای کې د مضاعف د قانون او د معطل د قانون تعارض راشي نو مضاعف لته نه د غلبه معطل به ترجیح ورکولېږي دا ترجیح ورکړل شي دا پرونه سبا. اول از موږ ویلو چې ثلاثي مزید مجرد شپږ بابونه بیا پرون موږ ویلو چې ثلاثي مزید فی دولس بابونه او یو باب چې دا د رباعي مجرد ده.
چې هغه فعلل فعلل په رباعي کلمه کې دو پیری د لام کلمه چې دا بګید په پیری راغلي لام بګید په پیری راغلي لکه دحرج فعلل او ثلاثي رباعي مزيد في بابینو چې کوم دي ناغه درې دي یو دي با همزه وصل یو دي بي همزه وصل یو باب د رباعي مزيد في دي بي همزه وصل چې پای په شروع کې هم دوستین دراغله لکه تدحرج او با همزه وصل چې احرنجم افعلال افعلال لکه احرنجم او افعلال لکه اقشعر اقشعر بل اقشعرر اقشعرر ظهور متجانس نه الاولین متجانس ما قبل ساکنو نو متجانس اول حرکت ما قبل تنقل کو اقشعر ته جوړ شو دا 20 بابونه چې کوم دي 22 بابونه دا د غیر ملحق دي یو ملحق وي یو غیر ملحق وي ملحق دې ته ویل کېږي چې په ثلاثي کلمه باندې یو حرف یا دوه حرفونه سیوا کې د پاره د دې چې دا د ثلاثي مزید فی یا د رباعي مجرد یعنی چې د ملحق او ملحق به معنی یو شان شي د ملحق او د ملحق به معنی یو شان شي وسبا ملحقات کوم یو حرف سیوای او په ثلاثي مزید فی کوم حرفونه دي انداز سیوای نو په ثلاثي مزید فی کې او په الحاق کې په ملحق کې بری کې څه فرق دی نو په ملحق کې او په ثلاثي مزید فی کې فرق دی چې یو ټکی چې کنه دا ثلاثي مجرد وي لکه مثال زم جلسه دا ثلاثي مجرد ټکی دی نو ثلاثي مجرد معنی لري موږ کو جلسه معنی کې راځي د لازم معنی موږ کو د لازم معنی موږ کو او چې کله دا ما مزادره دا واړو او باب افعال ما واړو دا ما اجلسه اجلسه او متعدی نو د دې مجرد چې کوم صفات دي د مجرد چې کوم خاصیت دي د مجرد چې کوم خاصیت دي هغه خاصیتونه با د مزید نه بلکې د مجرد یو خاصیت دی د مزید دوه خاصیت کېږي شي او په ملحق او په ملحق به کې دا خبره ده چې کوم په ملحق به کې په چا پورې چې دا ملحق شوی دی پای کې چې کوم معنی او پای کې چې کوم اضافي معنی یو خدای په خپل معنی دی په خپل معنی نو بلکې په دې ملحق به کې چې کوم خاصیت دي اق خاصیتونه په دې ملحق مندلګيږي او ملحق په جدا نه وي خاصیتونه نه مندلګيږي لکه دا بعضی چې دا په فاعل له پوری ملحق دي بعضی په تفاعل پوری ملحق دي چې بچا پوری ملحق دي او د ملحق د غیر د ملحق به چې کوم خاصیت دي په دې کې به اقمال مندلګي او شی نه باندې نو په ثلاثي مزید فيكم حروف سوای او په ملحق حروف سوای او په ثلاثي مزید فيكم لکه مطلب دا رې چې کوم حروف کې سوای دې حروف د زیادت توجینا یعنی دا د دې چې دا راسترشه لکه جلسه نه اجلس جوړ شوی نو دا اجلس چې کوم صفات دي د دې علاوه اجلس کې نور صفات هم مندلګي یو صفت پکې دا چې جلسه لازم دي او اجلس دې نه متعدی دي او په ملحق او په ملحق به کې دا شی نشته بلکې په باب ملحق به کې چې کوم صفات دي او په ملحق به د دې علاوه نور خاصیتونه پکې دي پرې پوه شئ تاسو او فعل چې کرا دا ثلاثي راځي رباعي راځي خماسي راځي د دې په وجه یو وجه خدا دا چې فعل چې معنوي تور باندې ثقيل لږ بار فعل کې درې شروع نه یو به معنی مصدری وي یو به نسبت الى المصدر وي دا نسبت الى الزمان وي یو به نسبت الى الفاعل نو فعل معنوي تور باندې ثقيل دی کلمزي تور باندې دا هم بنظارتی راشي نو دا به لفظي تور باندې هم ثقيل شي ځکه چې لکه درې حروفي څلور حروفي نو پای کې لکه یو په حرفونه پکې لکه اشتقاق د پاره چې وشي لکه ضربه ده ضربتنا په دې کې درې حروف لکه نور څه واشول یا لکه دحرج نه دحرجتنا د حروف پکې څه واشي وې نو چې وسه پنځه کلمات پنځه خپل وي او سبب لکه نور پکې څه واګيږي نو بیا پته نه لګي چې دا یو کلمه راوځي په کلمې یو کلمې کلمې دی وجنا فعل دې د ثلاثي راځي رباعي راځي نو نه راځي نو دا 22 بابونه چې کم دي دا غیر ملحق بابونه دي وز دلیل علاوه ملحقات بعض چې دا لږ ذکر کړی دي بعض ډېر ذکر کړی دي نو دا المستغرق کې کتا سو خیال کړی نو المستغرق کې تاسو ویل چې 40 بابونه چې دا لګري الته کې 22 دا 22 خودي او دې په دې کې لږ فرق نشته لري خو ملحقات دلته چې نه دا کم ذکر کړی لکه د 15 او شپږ ذکر کړی دي 15 ذکر کړی 15 او 15 او الله کې چې نه لکه کم چې په دهره د پورې ملحقو دا غي وې ذکر کړی دي کم چې په دهره د پورې ملحقو نو دا غي اته بابونه ذکر کړی دي
او کم چې په باب افعال پورې چې نه ملحقو هغه چې نه هغه ذکر کړ په افعال پورې هغه و ذکر کړل لکه یو ذکر کړه او ال دغه چې نه یو باب افعال پورې چې کوم ملحق ده افعال پورې ایک وحدات هغه په المستدرک ذکر ده کې دل لګي نه ذکر نو ځکه دل لګي ده 35 رو واسري ده هغه 40 رو واسري نور خبره یو ده او شو دې معنی اوس وګوره تاسو دې وسته للملحق او شپږ بابونه د ملحق دی په دحرجه پورې ملحق دحرجه یعنی چې دا ملحق دی په دحرجه پورې مطلب دا دی چې یو ثلاثي کلمه ده په دې کې یو حرف موږ سیوا کو د پاره د دې چې دا په وزن چې د رباعي مجرد او د رباعي مجرد چې کم صفات دي کم خاصیت دي یعنی د دحر جواب چې کم خاصیت دي تاسو پروس کا ویلي هغه خاصیت په د ملحق مندلګي یعنی په دې ملحق نور نوې صفات په بګي لکه شمللا یو خبره ما ځان په کول پکار دي چې په شمللا کې یو لام چې دا پکې زائد دی یو لام پکې زائد دی په شمللا کې اگر چې په متجانسین ناغلي او دوانه متحرک دي د متجانس اول نه ماقبل جندا ساکن دي لیکن بدی کې بیا هم د مضاعف قاعده جندانه چلیږي د مضاعف قاعده په محمدای کې چلیږي پر ملحقات کې چلیږي زګه کا بدی کې ته دغه کې کنه ما قاعده به کوته لندا بیا شمل شي شمل ها شمل نو بیا ته غلط راځي نو شمل لا بدی کې قاعده قانون چلیږي شمل لا دا اوس ګوره د دحرج بوزن باندې شو حوقلا بدی کې دا واو زائد ده ح قاف لام دا به اصلي واو به زائد ده تاسو لاول کې ویلي چې پروس کا لوم ویلو ما په یو زائد برای اشتقاق ته زائد برای نقل باب ته زائد برای الحاق ته زائد برای اشتقاق چې په یو کلمه کې خپل جنینه دا تبدیلیانی کیږي په باب کې خپل جنینه تبدیلیانی کیږي لکه ضربه دا اصل نه ضربه پکې دا اشتقاق ته الف پکې زائد برای اشتقاق ته ضربو کې واو برای اشتقاق ته ها بیا دا ضربنا اضربا نه اضربه کې دا الف چې دا زائد ده کو زائد برای نقل باب ده او دلته چې دا کم زائد دي لکه شمل لکه د علام شو په حوق لکه واو په بیت غره کې یا په جاهور کې واو او په قلصا کې الف او په قلنس کې نون دا چې نه دا زائد برای نقل باب دا زائد برای الحاق دي یعنی بدی کې دا حروف دي دا الحاق د بار جنده سی وشوي دي واښي یعنی یو کلمه نه بلی کلمه هم وزن کول لپاره چې کوم حروف سی واقعي ناغیتا دا ویل کېږي دا زائد برای الحاق دا پنځه بابونه دا به ورسیات کوي شمللا فعل وزن حوقل لغا فوعل بيطر فيعل لغا بيطر جاور لغا فعول دا بنكا او قلصه لغا فعلا قلصه بعد قلصه يوم قلصه يا مدرب ما مكتوب على سبيل قلصه قلنس فعنل وصل لك المستغرق لغا وذكر غړو کنه وې ذکر غړو نو دا د هغه نه چې دا کټ شول نو تعداد کم شو وخمسه للملحق تدحرج او پنځه چې دا ملحق دی په تدحرج پورې لکه تجلببا ها فعلل نو بریږي یو ګره دا د قبابونه دي کوم چې د مخ ذکر شول شمل او حوقل او بیطره بری به شروع کې تاسو واشوي تا نو د قبابونه دي لکه تجلببا نو بریږي یو تاسو والا یو بګه باسه والا تجوربا ال دغه مخ حوقل ذکر کړو دلګه ته حوقل تجوربا الګه مخ بیطره ذکر کړو دلګه ورسو ذکر کړه تشیطنا یو شری او ترهوکا پدې دا تهارکا بورد تفاعل ولا تفاعل چې دا پدې کې نو ذکر دا په المستوى کې دا نو ذکر دا نو دا ضرور نه چې یو کتاب ولا څنګه ذکر کړی دي هغه شان ببل کتاب ولهم ذکر کړی یا لکه دا شان دا مصادر چې کوم تاسو د ثلاثي مجرد ویلي کنه نو دلته په دې کتاب کې ته 35 ویلي دي 35 مونږ ویلو کنه مخروج کې اوس یې موسیقي والا 40 ذکر کړی دي ها دا 32 کده څه دلته کې بده دي ال الموسیقي والا 40 ذکر کړی نو دا خبره نه چې بس یو کتاب والا څه ذکر کړی دا د یو مصنف پنځ باندې وی د بل مصنف پنځ باندې بل وی ا تماس کنه الله کې جواب پوره تفصیل چې دا بدل کې شو چې تماس کنه چې باب د ملحقات نه دی او کنه نه الله باشه واثنان للملحق احران جمع او وجرين دا به احران جمع پورې ملحق په افعل لال پورې په افعل لال پورې لکه اق عنسس او استلنقا دا جن د ملحقات وس الله کې بدیل مستغرق یو لیکلو چې یو باب جن د ملحق په افعل لال پورې په افعل لال پورې لکه څنګه چې اقشعار اند دا شان دي په المستغرق لیکلو چې یو اق واحد اق وحدادن نازل کې دنه ذکر کړه جنې دې ذکر کړه نو څنګه دی چې 35 بابونه چې انداله کې دي
22 سنن دا لکه غیر ملحق دي او دې علاوه دا 11 بابونه چې دا ملحقات دي پوه شئ او الموسیقه والا 40 ذکر کړی دي 22 سنن دا غیر ملحق دي او 18 چې دا ملحقات دي 18 یو و چې دا په دهرجه پوری اته په دهرجه پوری او دو چې په افعل لال پوری یو په افعل لال پوری دا کوم نقشه چې ذکر تاسو سره د شو غروپ کې لګل شو تاسو سره نقشه شته غا ځنه موټر سره واسه دل کې چته پرته و دا د ما خل نو په دې نقشه کې دا پکې نو لیکل نو په دې کې دا منحق به افعال چې دا لیکل لري دې سره چې دا کم د مستحیل ودا باندې نور دا یو شعر او دا د منشعب نه لیکل کوم اوله کې تاسو دا ویل غره مزان سر په منشعب نه نه دا نکړي موږ چې ټول یو شان ټول بابونه په ګراشه دا به لیکل ځان ومصداق الالحاق اتحاد المصدرين او مصداق د الحاق دا اتحاد د مصدرین نه مطلب دا دی چې دا او دا ولي ملحق دا ولي ملحق دي نو چې دوانو مصدرو چې دا یو شان دي لکه دا دغه چې کنه د شمل او حوقل د دې مصادر د تحرج په ځم باندې دي او د تحرج تجلب تجورب د دې مصادر دي نو دا تدحرج په شان دي بل چې بدی کې کم معنی دي کم خاصیت دي نو هغه خاصیت چې دا په ملحق به کې کم خاصیت دي اقا په ملحق چې دا هم دي په ملحق کلمه کې لري نه علاوه زیات دغه چې دا نشته نور خاصیت پکې نشته ورته تفصیل تاسو المستقل بروز کال ویل دي زه پر دا مقدمه و دې نه او ماضي سری جندا و شروع کیږي په ماضي سری څنګه به او څنګه جوړ شي